جی دا اوسني حالات چې روان دي نو وختن په وختن زه یو خبره کوم چې الله تعالی د خیر پېښ کړي، خو دا سیمه یو بل جنگ طرف ته روانه ده. دې کې پاکستان هم یو لاس دی، د افغانستان هم پکې لاس دی. اوس دا وخت کې زموږ سره د عوامی نیشنل پارټي سینیر راهنما او یو قوم پرست سیاستدان حسین شاه یوسفزئی صاحب ناست دی. د دوی نه پوښتنه کوو ځکه چې 50 کاله هم دوی دا لړل تپل چې په دې سیمه کې وشو، دا مخکې چې کوم صورتحال دی د دوی نظر دې ته څه دی؟ د پاکستان په افغانستان الزام لګول، د افغانستان په پاکستان الزام لګول، بیا په قلاره قلاره موږ ګورو چې د نړۍ ملکونه هم پکې داسې دلچسپي اخلي. دا خو نه ده چې موږ اوس یو بل جنګ ته په دې خطه کې په دې سیمه کې چې کوم دی اوس خبره اوږه ورکړو. حسین شاه صاحب څه وایي تاسو په دې حوالې سره؟ ما ته خو دا حالات ټیک نه ښکاري، ستاسو په نظر څه دی؟ افغان صاحب داسې ده چې د افغانستان خپل یو تاریخ دی او افغانستان په پوره ژوند کې د اجنبیانو حکومت چې دی که اجنبیان هلته په اقتدار یا په واک یا هغوی چې ورته دغه وایي د اختیار نه دي چېرته پاتې شوي. هر غاصب، هر ظالم، هر جابر دا کوشش کړی دی چې دا افغانستان یو غوړه نوړی دی او دا به زه تېره کړم، خو د افغانستان تېرول چې دی دا ډېر زیات ګران کار دی. دا ډېر اوږد تاریخ لري او دا ډېره اوږده هسټري لري. جنګونه چې دي چې جنګونه د مسلو هم لري او خصوصا بیا په داسې خاوره باندې چې افغانستان که موږ له ښه او که بدي پښتانه ډېر جنګیالي خلک دی. پښتون چې په سر یې لاس کړي، پښتون چې د سینې سره جوختی، پښتون چې ځان سره رانږدې کوي، نو پښتون په مینه باندې ستا سره هر څه مني، خو په زور، په ظلم، په جبر، په سازش په دې باندې قطعا کمپرومایز خو یو طرف ته ده، بیخي د سره ځي نه، یو انچ هم د سره نه ځي. نو که څوک په دې دغه کې او زموږ بله بدبختي دا ده حسن خان صاحب، بدبختي دا ده چې دا جنګونه چې دی او خصوصا د افغانستان او د دې خطې دا جنګ چې دی که نه، دا د دې ریاستونو خپل جنګ نه دی، دا د دوی جنګ نه دی، دا په دوی ورته پلی شوی جنګ دی. دا هغه د ولي خان او د باچا خان خبره ده چې دا پردی جنګ دی او د هغوی د مفاداتو جنګ دی. دا د هغوی او چې کله د هغوی مفادات پوره شو، دا به په وچ میدان لکه چې یې پرېښوده، څو وارې پرېښودل. نو زما په خیال دا دی چې که دا زموږ هر ریاست د نړۍ کې چې هر یو ریاست دی هغه په دې خیالي چې زه به په افغانستان په ظلم، په جبر، په زور حکومت وکړم او د دې اختیار به ترلاسه کړم او وخت به پکې تېر کړم. دا هم د هغه اردو والا وایي چې احمقانو په جنت کې اوسېږي، سوال نه پیدا کېږي. او دویمه خبره دا ده چې دا چې کوم ریاستونه دي یا کوم قوتونه دي د چا چې جنګ دی، اوس خدای دې خیر لري دا نوې کومه چې پېښه وشوه په روس کې، په شوروي کې، دا پیوټن او د هغې نه راغلی تاجکستان ته او د تاجکستان نه راغلی افغانستان ته، افغانستان نه راغلی پېښور. دا پیوټن سړی د شکل او د دې نه شریف ښکاري، خو دا چې کوم خطرناک نه دغه دی، دا د ټول سړی نه دی. نو الله دې وکړي چې دا نړۍ ټوله موږ د باچا خان پیروکار. په دې کې دا راته ووایي چې د پاکستان او د افغانستان څه کردار پکار دی چې یاره خدای مکه دا جنګ بیا څنګه د افغانستان سیمې ته راشي، خو بیا زموږ په کور به وي. څه پکار دی چې یاره دا یو بل کنفلیکټ ته، یو بل رواني ته، یو بل جنګ ته موږ لاړ شو؟ موږ بدقسمتي دا ده چې موږ ټول عمر زه خو د خپل ملک به خبره وکړم، موږ عجیبه خلک یو، دا هر چا په کار کې زموږ کار. که په دنیا کې د ښځې خاوند جنګ نه وشي، په موږ یې اثر پروتي. نو خو موږ دغه چې کوم د بین الاقوامي بدماشان یو، په هره خبره کې هم کار دی د هر چا په ځای کې. نو یو خو دا خپل کور مروان دی، خپل کور مروان دی. داسې قسمه اقدامات چې دي چې د دې یوازې دا نه چې په دې زموږ په دې ریجن او په دې خطرناک اثرات دي. خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي که دې ځله جنګ ونښتو، دا به د پوره نړۍ لپاره چې دی د هغه ورلډ وار والا خبرې دي، بیا دې خدای نه کړي د دې به رامنې کول، ټوله سیمه به د دې سره بلکل چې په دې اور کې خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي. پکار ده چې خبرې اترې وشي، خبرې وشي او بل دې د خپل مفادو خبره پکار ده. اوس زه ټول عمر د بل د مفادو جنګ کوم، نو د بل د مفادو چې جنګ کوم زه به ټول عمر تاواني کېږم. زما خپل هسې خیال دا دی کېدای شي زه په غلطه یم، خو د امریکې او د مغرب یو وارې بیا دې طرف ته سترګې شوي دي. ګورې زما خیر په دې کې دی، زما څلور ګاونډیان دي، چین مې ګاونډي دی، پکار دی زما ورسره ښه تعلق وکړي، ایران مې ګاونډي دی، پکار دی زما ورسره ښه تعلق وکړي، افغانستان مې ګاونډي دی، پکار دی زما ورسره ښه تعلق وکړي، ایون انډیا مې ګاونډي دی، پکار دی زما ورسره ښه تعلق وکړي. که د نړۍ نور قانونه چې ځان ته سوپر پاور هم وایي، ډېر ترقیاتي قانونه هم وایي، هغوی د خپل وطن د خپل ولس د مفاداتو دپاره یو بل له ضروري لاس ورکولی شي، موږ ولې نه شو ورکولی؟
ډېره مننه.